بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو پران الله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو نن په سوات سیدو شریف کې د کمشنر افیس مخې ته د پاریس چې کوم محکمه ده د سوات هغوی احتجاجاً راوتي دي، څه مطالبات دي، څه وینایده او په څه وجه سره راوتي، دا به دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف راته وکړئ او دا راته ووایئ چې په څه وجه سره راوتي مطالبات مو څه دي. زما نوم ممتاز علي دی، ډیپټي رینجر یم فارسټ ډپارټمنټ کې ملکن سر مې تعلق دی. او نن زموږ د غونډه احتجاج چې دی نو هغه اول په 17 سپتمبر باندې په شانګله کې زموږ سرکل پیټرول سکواډ ملکن چې کوم دی ځانله ډیویژن دی او هغه ریډ پارټي دا او هغه زموږ گشتونه کوي په داسې ځایونو باندې چېرته اطلاع میلاو شي. هغوی لیلونی کې توحید آباد کې یو ځای کې 2 ډاینې ګاډي هغه ټیمبر نیولې دی او هغه معلومات کول چې لرګي د چارې دغه دوران کې یو پولیس اهلکار هغه راغلی دی او هغه سره خبرې اترې شوې دي. هغه چې دا لرګي زما دی او زما په نوم دی او دا پولیس لاین د پاره دی یا زما سرکاري کنسټرکشن د پاره. بهرحال هغوی سره لیګل ډاکومنټ نو، د هغوی سره پرمټ نو، په هغه ټیمبر باندې موس نو لګېدلی کوم چې طریقه کار دی د قانون مطابق هیڅ څه ورسره نه و. هغه دواړه ګاډي هغه ملګرو هغوی ډیویژنل آفیس ته بوتللو کوشش کوو چې دغه دوران کې هغوی ډي اس پي شیرحسن چې هغه شانګله هډ کوارټر انچارج دی هغه خبر کړی دی. هغه راغلی د باري نفرای سره 25-30 کسانو سره 15 موبایل راغلی دي، هغه ملګری وهلی دي او بیا یې موبایل ته ورغورځولي په بېدردۍ باندې او هغه وړي دي او 3 غنټې په لاک اپ کې بند کړي دي، هیڅ چاته نه دی خولی، په هغوی تشدد شوی دی. بیا یې په اف آی آر کړی دی او اف آی آر داسې شوی دی چې هغه زما چې د پولیس فورس چې هغه یو ماډل فورس دی په ټول پاکستان کې کې پی پولیس چې دی دا څنګه ماډل پولیس دی او دا زموږ فخر دی چې هغوی د شهداو یو تاریخ لري او د دهشتګردۍ جنگ کې د هغوی ډېرې قربانۍ دي. مونږ د هغې ستاینه کوو، مونږ په هغې باندې فخر کوو. خو په هغې کې چند کسان داسې دي چې هغوی اف آی آر په سرکاري ملازمینو باندې چې فارس چې هغه خپله ډیوټي کوي هغې نه منع کړی دی او دا ټیمبر مافیا اهلکار دی. دی کې دغه کمال حسین چې کوم سپایي دی هغه 2013 کې یو ځل برخاست شوی دی، د هغې نه پس هم په هغه باندې اف آی آر شوي دي د فارس. تاسو چونکې احتجاجاً راوتي څه ګڼئ دغه مطالبات په متسلیم شي؟ مطالبات زموږ دا دي چې دې واقعې چې کوم هغه منګړت اف آی آر پې شوی دی، تشدد شوی دی، هغوی د خپلې ډیوټۍ نه منع کړی شوي دي او په زبردستۍ باندې بیا وړلی شوي دي او په هغوی باندې اف آی آر شوی دی چې دوی یو کور ته وړېدلي دي. ډېره د افسوس خبره ده د فارس ملازم باندې دا الزام لګول چې دوی یو کور ته وړېدلي دي. مطالبه کوو د چیف منسټر صاحب نه، د ای جي پي صاحب نه او ذمہدار حکام نه او کمشنر ملکن نه چیرې دی به معامله باندې چې د جوډیشل انکوایري جوړوي او که ایډمنسټریټیو انکوایري جوړوي. په لنډو الفاظو کې راته ووایئ چې دغه مطالبات چې کوم دي تاسو د کمشنر مخې ته لا فی الحال ښودي دي که نه او په دې باندې به نوټس څه ګڼئ واخیستی شي دغه مطالبات به ستاسو تسلیم شي؟ په ټول نور خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ مطلب دا دی د حقه خبره چې کوم ده دا تاسو واخیسته چې دا دنیا په دې باندې خبر شي. بالکل به دا مطالبات چې کوم دي مې کمشنر صاحب سره هم ټایم اخیستی دی، زموږ افسرانو سره هم خبرې کړلي، اوس د ډي جي صاحب سره موږ هم ټایم اخیستی دی. انشاءالله تعالی دلته په دې باندې خبره کېږي. دا مطالبات انشاءالله زما 100% یقین دی که زموږ افسران چې کمی هغه د خپلو حاضر دماغۍ نه کار الي نو انشاءالله حل کول یې پکار دي. موږ خو دا وایو چېرې که زموږ ملګرو ته ګناه د هغې خلاف د انکوایري خو چونکې زموږ ملګرو خو خپله ډیوټي کړې ده نو موږ په دې وجه باندې ښه په برملا وایو چې یاره جوډیشنل انکوایري دې جوړه شي او په هغې تحقیقات وشي. څه ویل غواړئ د ډپارټمنټ کسان مو راوتي دي احتجاجاً طور مذاکرات هم روان دي، څه ګڼئ په دغه مذاکراتو کې به تاسو کامیاب شئ؟ غفران الله ستاسو د ټیم ستاسو د راتلو ډېره زیاته مهرباني، ستاسو ډېره شکریه. نو زموږ ملګري زموږ فارسټ خو والا زموږ راغلي دا ټول سټاف راغلی دی، زموږ د بونیر کسان هم راغلي دي، زموږ د شانګلي سټاف هم راغلی دی، زموږ د سوات سټاف هم راغلی دی. زموږ سره ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات دغه را سره شوی دی. موږ به انشاءالله کوشش کوم زموږ دا ټول ملګري راغلي دي احتجاجاً راغلي دي نو امید لرو چې انشاءالله چې زموږ مذاکرات د خیر سره کامیاب شي، زموږ کسان راوځي او که راونه وتل نو انشاءالله موږ بیا مزید کوشش دغه کوو چې یاره خبرې موږ لرې دغه ته
سی ایم صاحب ته ریکوست کوو خبرې ډي آی جي صاحب ته ریکوست کوو کمشنر صاحب ته ریکوست کوو چې په دې کې یو انکوایري کېښودل شي دا شیر حسن خان چې دی د ډي اس پي د اغازې لوکل او هغه یو راج جوړ کړی دی د لرګو ټیمبر سمګلر دی او ډیر زیات یو راج ځان خپل جوړ کړی په شانګله کې چې یاره بس زوی هم بل څوک نه منم فارسټ نه منم بله محکمه نه منم نو د دې کې د انکوایري وشي چې دا و چې د سوات د محکمه ځنګلاتو د غړو هغه خبرې چې ستاسو مخې ته هغه خپل مطالبات هم کې ښودل پام په دې ځای باندې راغونډو ما تر دې بل پروګرام پر الله کې اجازت په لوی الله مسپارم د تل پاتې